بابا جی دا واخلئ دا د خپلو بچو د طرف نه 15,000 او 200 روپۍ دي دا قبولي منظوري کې او کومو بچو چې تاسو سره مرسته کړې ده کومو بچو چې تاسو سره تعاون کړی دی نو هغوی ته به صرف دعاګانې کوئ بابا په زړه باندې د اخري څه ارمان دی چې هغه زموږ د کتونکو سره شیر کړي چې هغه ارمان هم ستا پوره شي کور کینم که نه او الله یادومه بس مونږ خپل اودس کومه بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخونکې او رحم کوونکې ذات دی قدرمنو کتونکو بلال وفا یم د غریب پریاد پروګرام کې درته سوابي نیوز نیو په دې شیشه باندې هرکلی او په خیرالی وایم قدرمنو د نن نه یو څو ورځې مخکې موږ یو معذوره بابا لا کم معذوره بابا چې ما سره په څنګ کې ناست دی چې دا معذور بابا ډیر په بد حال کې ډیر د مجبورۍ نه د دې هغه ستونزې د دې هغه دړ هغه تکلیف هغه موږ ستاسو مخې ته ایښی و چې دی بابا به د ډیرې مجبورۍ نه په بازار کې سوال کو او دومره سوال به کو چې کله به دته اندازه لګېده چې زما د یو ټیم روټۍ په دې باندې کېږي نو دی بابا به بیا کور ته راتلو خو د دې بابا د خولې هغه خبرې هم تاسو اورېدلې وي چې بچې ما ته په دې ځان ډېر بد ښکاري چې زه په بازار کې سوال کوم خو نن زما مجبوري راله او زه مجبوری دې حد له او دې مقام ته راورسولم هم په دغې سلسله کې د دې بابا پروګرام مونږ ریکارډ کړی چې د دغې پروګرام په ریکارډ کولو نه پس چې کله مونږ دا پروګرام ریکارډ کو د دې نه پس سرونه را داسې راوچت شو سملګري داسې راوچت شو چې هغوی وی چې دا بابا یوازې نه دی مونږ د ده بچیان یو دا بابا به انشاءالله مونږ اوچتو مونږ به د خپل وس مطابق د سره مدد کوو هم په دغې وجه باندې څه ملګرو د خپل وس مطابق د بابا سره مدد کړی دی هغه پیسې هم مونږ د بابا له راوړي دي دا ستاسو ملګرو ستاسو مشرانو ستاسو هغه مینه وه محبتو چې نن به دې بابا ته ستاسو هغه امانت په امانت باندې میلاویږي دې بابا له به مونږ پیسې ورکوو او دې بابا دپاره چې دی نو 15,000 او 200 روپۍ مدد ملګرو کړی دی او مونږ دا غواړو چې همدغه شانته پښتانه راوچت شي او داسې بېوسو خلکو سره ودرېږي چې داسې معذوره خلک داسې بېوسه خلک په بازار کې سوال نه کوي او د دې هغه جړه او هغه درد هغه پریاد هغه موږ ستاسو وړاندې کیدو د بابا سره چې کومه مرسته شوې ده کم تعاون ورسره شوی دی 15,200 روپۍ دي دا به موږ دی له ورکوو 3 4 5 5,200 بابا جی دا واخلئ دا د خپلو بچو د طرف نه 15,000 او 200 روپۍ دي دا قبولي منظوري کې او کومو بچو چې تاسو سره مرسته کړې ده کومو بچو چې تاسو سره تعاون کړی دی نو هغوی ته به صرف دعاګانې کوئ الله یې د بچو د دې اجر ورکړي او زه ته نه شمېله خفه کېږه مه بابا ته یوازې نه موږ ستا بچیان یو دا څومره کتونکي تا ویني دا ټول ستا بچیان دي ته به جاړې نه ستا په سترګو کې به دا اوښکې نه ووایه بابا په زړه دې څه ارمان یې ووایه بچې ګوره دا سوال کول دا حرام دی آخرت دم ته باید دنیا کې چا سره مخ هم نشي لګولی چا سره به دعا نشي کولی دا خدمت او مجبوری شو سره په خپله بیا هلته د بیا داسې دی دا مال دی د مجبورۍ نه کومه بچه نشم راته وامر من الله نه دعا کېږي یو بلې مې د سبا پورې ویلی سبق دا دله دې کلي کې دی بل په مرغوڅې مې دا درېیمه ښځه ده چې مرغو کې مې وله کړې ده هغې هغه بلکل په ځان پره راواړو داسې کړ هغې بیا څه نه څه دغه وو خو هغه ښځې بلکل ځان پسې راواړو بابا نور دی په زړه باندې څه ارمان دی ستا بچي خو تا سره ودرېدل دا څومره کتونکي دا ستا بچي تا سره ودرېدل بابا انشاءالله دوی به تا اوچتۍ ته به په بازار کې سوال نه کوي
زما چې دغه زما په ګزاره کېږي که نه زما دا تاسو نور څه دي الله ته به جړه فریاد کوم ستاسو لپاره ته خدایه دی دې ته اجر ورکړي او زه هېڅ هم نه زه پردي خلک به مانه اخلي چا په کار به شي چا په کار نه کوم الله به خیر کړي بابا الله به خیر کړي تاسو له اجر درکړي چې څوک ما سره کوي بچی زه به الله سره کوي دا زه به نور څه کور کې به ناست یم موږ درس وکړم الله به یادوم او دوا به کوم زما به نور هېڅ چا سره څه دغه نه شم کولی چې یا زه به دا وکړم نه دا نه شم کولی او دغه دوا به کوم الله ته به جاړم فریاد به کوم ټولو مؤمن مسلمانانو لپاره که چا نه کړي هم به ورته کوم چې خدای ته ورته وس ورکړي چې ما سره بل چا سره وکړي غریب سره هم ښه شی دی بچا نور به زه څه بابا سوال به نه کوې ښه الله به په ما موږ به تاسو سره ولاړ یو بابا دا ټول ستا بچیان دي د نن نه به ته مکمل طور سره بیا بازار ته نه ځې بابا ته به سوال نه کوې صرف عبادت به کوې او تا خپله سترګه زموږ د کتونکو ته وښایې د دې بابا دا سترګه د تاسو باقاعده چې دی نو دا کتې شي د دې بابا دا سترګه هم ډیمیج شوې ده او دا یو سترګه مکمل ډیمیج شوې ده دا دویمه سترګه چې ده نو په دې کې دا ګل شوی دی چې دې د وجې نه دا نظر تللی دی نو کوشش زموږ دا دی چې د دې بابا د دې سترګې علاج هم انشاءالله په ښې طریقې سره وشي نو اوس یو بابا باندې مسله د غربت ته او دویمه مسله چې ده د سترګې ده چې الله پاک دې له نظر هم ورکړي نو راځئ چې ټول یو ځای شو د بابا سره مرسته وکړو د بابا سره تعاون وکړو او د دې بابا هغه درد او غم په خپل سر باندې واخلو څومره کتونکي چې هم دا پروګرام ګوري دا پروګرام د الله د رضا دپاره مخکې شیر کې انشاءالله څومره هم غریب ولس وي نو موږ به هغوی له ځان رسوو موږ سره رابطه کوئ د غریب ولس دپاره موږ به د غریب ولس اواز جوړېږو بابا په زړه باندې د اخري سا ارمان دی چې هغه زموږ د کتونکو سره شیر کې چې هغه ارمان هم ستا پوره شي ارمان چې زه کور کښېنم که نه او الله یادومه بس موږ خپل اودس کومه نو مې هېڅ ارمان نشته نو مې ضرورت ته ضرورت نه دغه چې زما به وخت تېرېږي که نه زما به ایمان دی چې زه دغه وکړم چې موږ اودس کومه بس الله یادومه چې الله سره مې یو توجه بل څه نه سره صرف الله یادوي چې دوی تا سره دومره مدد کوي چې ستا په ټایم پاس کېږي صرف د الله عبادت بس صرف خدای شته چې دقه به کوم چې کومه مرسته د ملګرو وکړه الله دې د هغې هم هغه جهان ښایسته کړي د دې بابا هغه ستونزې هغه تکلیفونه تاسو د دې بابا د خولې نه واورېدل څومره کتونکي چې هم دوی سره د الله د رضا مدد کولی شي د بابا سره ودرېږئ او خاص کر د دې ځای چې کم خلک دی د کلابټ اوسېدونکي کم خلک دی نو هغوی ته زه دا ریکویسټ کوم چې ستاسو په کلي کې ستاسو په ځای کې داسې بېوسه خلک دی چې هغوی په بازار کې چې دی نو 2 روپۍ د یو ټایم رزق دپاره چې دی در په در او خاورې په سر دي او یو ته بل ته سوال کوي نو ای خلکو مونږ تاسو پښتانه یو راځئ چې ټول یو ځای شو په خپل کلو کې څومره هم داسې بېوسه خلک دي دوی سره د وس مطابق مدد کوو چې زمونږ دا مشران زمونږ دا سپین روبي زمونږ دا سپین ګیري مشران چې دوی په بازار کې سوالونه نه کوي او دوی اواز مونږ جوړ شو دوی سره مرسته وکړو دوی سره تعاون وکړو په خپلو دعاګانو کې مې ډېر یاد ساتئ بلال وفا ستاسو نه غواړي اجازت چېرته چې مو اوسئ آباد اوسئ په خپلو دعاګانو کې مې ډېر یاد ساتئ ویمه شه نصیب د خلکو خندا څوک چې بچي د پښتنو جوړوي